حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایاکم والحسد ځان د حسد نه بچ کئ زکا فإن الحسد یأکل الحسنات دا حسد د انسان نیکی خوري لکه څنګه چې ور لرګي ختموي داسې حسد د انسان نیکی ختموي ورته چې لرګي ولي وچ لرګي دی لک ټیم بعد هغه لرګي ختم شي اس شی پکې پاتې نشي دک شانتی دا حسد د انسان نیکی ختمي یو انسان دی منز هم کوي روجي هم نیسی زکاتونه هم ور کوي حجونه هم کوي عمرې هم کوي خو په زړه کې د بل مسلمان سره حسد دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا حسد د نیکی داسې ختموي لکه څنګه چې ور د لرګي ختموي حسد دې څه شي حسد دې ته وي یو انسان له الله تبارک وتعالى مال ورکړي دي جایداد ورکړي دي علم ورکړي دي گاڑی او بنگلې ورکړي دي توي الله دا دی ولولي ورکړي دي دا د دې انسان سره ولي دي چې دا د سره نه وي دي ته حسد ویل شي حسد دا د الله تبارک وتعالى په تقدیر باندې اعتراض کول دي چې الله تبارک وتعالى دل داسې ولي ورکړي دي دا ډیره لویه ګناه ده حسد دا ګناه ځکه ده چې یو خدا د الله تبارک وتعالى په تقدیر باندې اعتراض کول دي د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي الله یو انسان له عزت ورکړي دي مال او دولت ورکړي دي شهرت ورکړي دي علم او پیسې ورکړي دا بل سړی وي الله دا دی ولي ورکړي دي دا نعوذ بالله د مطلب دا دی چې الله په خپل فیصله کې خطا دی دا ګناه ذکر دی دا د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي دویم په حسد کې د بل مسلمان سره بغض او کینه په زړه کې راځي ځکه ته چې د چا سره حسد کوي خو د هغه سره به بغض هم کوي کنه د هغه سره به کینه هم کوي کنه نو د یو مسلمان سره بغض کینه دا ګناه کبیره ده دارنګه د حسد سره په انسان کې کبر او لوی هم راځي دې داغه نه ځان غټ حسابوي نو ځکه په هغه باندې داسې سود نه کېږي هغه چې الله څه ورکړي دي نو حسد دا د ګناهونو جرړه حسد د ټولو نه اول په اسمان کې شوی دی کله چې الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام د پیدایش فیصله وکړه نو الله تبارک وتعالى پرشتو سره بطور مشوره دا خبره وکړه چې یاره زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم نو پرشتو ورته وویل وی الله خلیفه م پیدا کوه په ځمکه کې ځکه چې هغه به په دې ځمکه کې جنګونه کوي د یو بل وینې تویي فساد به کوي او دا خبره د پرشتو ځکه وکړه که نه چې د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه کې پیریان پاتې کېدل نو هغې پیریانو به دا فسادونه کول او جګړې به یې کولې نو پرشتو ته علم و چې په دې ځمکه کم خلک پاتې کېږي نو هغې کې فساد او شر وي وی الله ته وایي چې زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم نو دوی به فساد کوي فتنه به جوړوي جګړې به کوي وینې به تویوي او که الله ته د عبادت لپاره پیدا کوي که نه نو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک الله موږ ستا تسبیح بیانو که نه ستا عبادت کوو که نه عبادت لپاره خو موږ یو نه الله ته نور څه پیدا کوي الله تبارک وتعالی ورته څه وفرمایل انی اعلم ولا تعلمون زه چې په څه پوهېږم نو په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ زه په څه پوهېږم تاسو په هغې نه پوهېږئ زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم الله تبارک وتعالی د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغسته هغه واغږلې شوه خمیره کړې شوله او د هغې نه وروستو د آدم علیه السلام دانچه جوړه کړې شوه لا خاوره د صاف پکې نشته دی
د خاورې یو تابوت جوړ کړی شو د آدم علیه السلام د جنت په صحیفه کې فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې کتل به چې دا الله تبارک وتعالی خلیفه جوړی کتل به ورته دا ابلیس هم د فرشتو سره د دومره عبادت کو چې په خپل عبادت سره د فرشتو کې ځای حاصل کړی و دومره عبادت وکړو چې په فرشتو کې خپل ځای جوړ کړو خپل مقام جوړ کړی و نو فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې د آدم علیه السلام هغه تابوت په لیدو کوم چې د خاورې پروت و یو ورځ مې دا ابلیس تېرېدو نو داسې د خېټې له ولې یو ټک ورکړو داسې او خو د خاورې ولا سا پکې ونه نو داسې چې یو ټک یې ورکړو نو هغې یو ټانګ وکړو دننه خو ډرډو که نه چې ټانګ یې وکړو نو یاره دی دا شی نقصاني دی ښه دا شی راته وي نقصاني ښکاري فرشتو ته وي ولې وی ځکه دا ډرډ دی او کوم شی چې دننه ډډي که نه نو هغه د نقصان نه خالي نه وي دا شی ماته نقصاني ښکاري د هغې ټایم نه ده په زړه کې حسد و د ابلیس لکه چې کوم شی دننه ډډي که نه ونه دننه ډډی ټک ټنګ ټنګ کوي که نه